پاکستان نشته، خو کوم د روایتي سیاستدانان نه دي چې هغوی اختیارات تقسیمول غواړي نه. که ایوب خان ته لږ سوچ وکړي نو د مشرف په وخت کې چې کوم لوکل ګورنمنټ و، بلدیاتي نظام چې زمونږ د چارسدې چې پکې نصیر خان و، یا دا کوم اجاز وی چې د کوم رور خبره وکړه معصوم شاه هغه ته پکې تحصیل حواله و، یا د هغې نه بعد کې خلیل خان دی مقونوم بجټ ډېر زیات و د لوکل ګورنمنټ په حد ناظم و دغه سره ډېر لوی بجټ و. په 28 امندمنټ کې همدغه شعر چې راځي اختیار به راځي لوکل ګورنمنټ ته، کوم چې بلدیاتي نمایندګانې یونټ یې به ستا زیاتېږي، په هغې کې چې کوم تجاویز مخې ته راغلي دي، په هغې کې پنجاب 16 یونټ دی، په هغې کې خیبر پښتونخوا 7 دی، په هغې کې سند 7 دی او بلوچستان پکې 8 دی. اوس دا ضروري نه ده چې کوم تجاویز راغلي دي لکه 16 دی خامخا شي، 7 دی خامخا شي، 8 دی خامخا شي، دا تجاویز دي ځکه لا فلحال دا پارلیمنټ ته نه راغلی. خو کومه خبره چې روانه ده چې یاره ته صوبه جوړی نو د صوبې اسمبلی نه به قرارداد پاس کړی، دا بالکل دایي سره چې د اسمبلی نه به ته قرارداد پاس کړی. ایوب خان خو که په 28 امندمنټ کې دغه شی ختموي، د صوبو نه دا اختیار علي، که زرخاوي پاقي وزیران وایي چې یاره 28 امندمنټ خو لا کابینټ نه یې لیدلی، نو بالکل پرایم منسټر د دې هر څه نه خبر دی، پریزیډنټ ته دې هر څه نه خبر دی. نه نه اشاره ورکړې ده سار هسې په د پیپلز پارټۍ وزیرانو د مسلم لیگ وزیران خبره نه کوي، هسې MQM حمایت نه کوي، استحکام پارټۍ والا علیم خان دی حمایت نه کوي، هسې وزیر داخله محسن نقوي چې ډېر خاص فګر دی. ګورې که زه تا ته ووایم چې هغه سره دې وخت کې کم پاور دی نو چا سره هم نشته. بالکل هغه په تاجرانو په فنکشن کې مطلب دا کولو ویلی دی چې دا سیستم ناکام دی. بیا له خبره چې په کار چې دې سره پوری ریزاین هم ورکړی وي چې تم د دې ناکام سیستم یې څه په دې ناکام سیستم کې تر پنجاب وزیر اعلی پاتې، تر PCB چیرمن په کار د ته سنیټر چې د دې ناکام سیستم نه او اشاره ورکړه کنه چې دا شی ټیک نه بدلوي. نو ایوب خان به دا د یونټو خبره ده، کم 28 امندمنټ چې په مستقبل کې بکیږي خو به خامخا په دې 2026 کې به کوي، دا هم درته وایم. نو په هغې کې د پرایم منسټر ذکر نشته، په هغې کې پریزیډنټ دی، وزیر اعلی به گورنر ته جواب دی او وفاقي وزرا چې کوم دي دا به پریزیډنټ ته جواب دی، او بلدیاتي نظام به پاکستان ډیر مضبوط، دومره پورې بلدیاتي نظام مضبوطي چې DC چې کوم دی د SR چې کوم دی نو دا ناظم چې کوم دی په دې کې لیکل کولی شي، د DPO د نور مطلب دار د ضلع چې کوم EDUs دي د مختلف ډپارټمنټ، نو خدا تجاویز دی ایوب خان وي ته به شخصیت باندې با اوټنی په کارکردګۍ باندې، او بل پریزیډنټ په ستا راځي د عوامو په اوټ څنګه چې په امریکا یا په نورو ملکونو کې الیکشن کېږي، پریزیډنټ په راځي په ګوره دا زیاته پراپګانډا سیم منیر پسې زمونږ چې یاره هغه زرداري لرکوي او په خپله صدر راځي، نو دا هم یو ډرامه ده ځکه چې کوم په 28 امندمنټ کې دي نو هغه داري چې صدر به د عوامو په اوټ راځي، او ته چې صدارتي نظام راولې لکه په 28 امندمنټ ټول دارومدار صدارتي نظام طرف ته دی، اوس پاس کیږي نه پاس کیږي بیا له خبره. نه نه جی دا هغه ګوره څنګه چې زه د هغې یو فارموله راته ښیم، ما ته چې کوم شی انفارمیشن دی د مشرانو اورو دننه اندرون نه چې څه راځي، نو دا 32 یا 38 چې څو صوبې یادې نو دا هغه مرګ ته یې دغه که نو ته بېرته به غاړه کېږي که داسې قصه ده که نه پښتنو هغه، نو دا دی طوفان صاحب پنجاب کې چې دی نو تقریبا دا شمالي پنجاب دی، بیا سنټرل پنجاب دی، بیا جنوبي پنجاب دی، پټوهار دی او بهاولپور دی، دا 5 کنفرم دي د وخت د سره. سند کې بیا کراچۍ د خیدرآباد دی، میرپور خاص دی، سکر لاړکانه، دا 5 اهم دی هغې کې چې که نه دی ټارګېټ کړي دی، دا بس شوي دي په ریټن کې. بیا چې کوم دی خیبر پښتونخوا چې زمونږ کومه ده نو پېښور، هزاره، ملکنډ او ډیره اسماعیل خان دا 4 لازمي دي کنفرم. بیا کویټه بلوچستان چې کوم موږ بلوچستان څه ته وایو نو کویټه چې دا نو هغه یو دی، مکران بل دی، جوب بل دی او قلات بل دی.
بیا دا دوه چې دي دا نورې دا دغه 18 شولې دا 19 نمبر چې دا نو ګلګت بلتستان دی اور آزاد جموں کشمیر دا به بیل یو سیستمي دا 20 یونټ خو کنفرم دي کې دي شته نه زیاتې شي یا دی داسې 32 33 ایجاد وی دا تجاویز دي کنه چرته 20 دي چرته 22 دي چرته 32 دي خدا تجاویز دي الیکشن بم پدې بنا نه کیږي جی چې زرداری صاحب روټي کپلا مکان یا مثال د پښتون پنوم یا مثال د یو شخصیت پنوم لکه عمران خان پنوم پدې باندې بني الیکشن با چې څنګه چې امریکای یو رولز دی هغه یو چغه یو आवाज باندې غیر راځي کنه دغه نو شی بیا به الته منشور به قام ته و منشور قام ته و منشور دی چې زبا دا کوم په دې باندې زدان دې اهل ګڼم داسې دا بالکل نو په یو وخت لو خم دی خو که په سې مانو کې وشو کنه را سره خیال دې تاسو نو د کوم خبره چې پکې بنیادی چې لکه مو تاسو سره تعلق ساتي کنه نو دغه شی ډیر هم دی لکه د لوکل ګورنمنت سیستم پکې ډیر فعال او منظم د لوکل ګورنمنت پیسې خو سم راځي خو ډي سي صاحب راځي کنه بلدیاتی نظام نو د ډي سي نه ته په اړه طریقه تاسو نشي کولی د ناظم نه ګوره د ضلع او د تحصیل نه بس تا د یونین ناظم لګاته وی چې اجره دفتر په دې اجره کې موته شي نه تو الف اجازه الف خانه ته چې کم دی د خپل یونین کونسل د ناظم نه تاسو کولی شي ځکه چې تا مون یو خو کته بدمعش او دغه راولینو خو په تا مون خسره د راضي په پاوټ ټول بدمعشان راول راضي و پاوټ نو اب ستا ټول ترقی کاغذ ستا د بجلی مسله دی ولینی ستا د ګیس مسله دی ولینی خو په خپل ایریا کې به ناظم مکمل اختیار مندي چې به عوامي سانه مسائل دي هغه مطلب دار دا هغه د ام پی ام نه پان به وسه د ام پی دا د ام پی ام راخو چې ام پی په حلقه کې سانه ناظمین دي کنه بلکې زه تا ته خبرو کوم که ته تیر شوی وخت وګورې کنه نو ستا نصیر خان سره دا نه پنډ چې دا نه د 5 ام پی ګانو د 2 ام ان ګانو پنډ راغون کې یو پلس هغه زیاتو دا ستا دلته چې مطلب داري سانه ترقیاتی بجټی دا بیا ډیسټریکټ ناظم سره دا بیا تحصیل ناظم سره په خپل تحصیل کې نو بیا د یونین کونسل خپل حسابي کنه خپل بجټي نو ډیر ښه سیستم دی خو خبره داره خیر په دې سیستم کې کیږي زه ته یو مثال درکوم او چې څوک یې غواړي موږ په پاسه هغه پام 47 والے دو په پاسه ډرامې کو چې پی ټی آی په نوم باندې یعنی پی په نوم باندې روح شهید شو او لار مریم نواز سره ترخ کې کېناستو نو دا غینه بسونه راوړل او دا غینه مرات راوړل یو ام پی ایچ راوړي شنو دا وزیر اعلی صاحب نشي راوړي دا امنیت صاحب نشي راوړي نو راوړي چې کوته ماته وای په دې تی بوز بیا خبره بلړه نو صبر خو عمران خان دن نو کنه نه د یونټونو دی بلړه ته ماته په 13 سال کې دا سمېګا پراجو کو ته ماته بی آر ټی جانو په بی آر ټی چې کوم خرچه چې ور پنجاب دا غینه په کوم خرچه یو نیمه میاش کې ته هغه جوړ نه کس کبوتر چوک کوم ځای کې هغه لګي اړ پوره شو کبوتر چوک کنه چوتی پول مش جوړ شو کنه چوتی پول خو مړه بس پرې دا خو دغه جوړ لا یو ور وکړه جوړیږي د تلورو کالونو من والله اجازه داسې خبره کوي موږ زه تر سي اکسیډنټ هم پکې کبوتر چوک څو نظر جوړ صدریاب صورت حال ترانسپورت په روان شو نو خبر روانه ده یونټ اوس په زه رانا ثنا الله یا بل وفاقي وزیر وای چیرې دا خبره مخه ته نه راغلی نو ګور 2627 آئینی ترمیم هم دی وزیرانو مخه ته نه راغلی بیا پاس شو کو پاس په باقاعده به شوی نو کدی وای چې مخه ته نه راغلی نو بیا مصطفی کمال څوک تستا د کابینټ سنره بیا علیم خان څوک تستا د کابینټ سنره بیا وزیر داخله څوک تستا د کابینټ سنره توپان صاحب داسې کوچ سو کال زخلو کاران سوې خلو السلام علیکم